دا باب بمنون وای ځکه ما بعد ته نه مضاف کیږي. لا تستقبل القبلة، قبله ته به مخ نه اړول کیږي. بغایتن فی غایتن، په غټ او دسماتی کې او بولن یا په تش او دسماتی کې. الا عند البناء، مگر په آبادی کې خیر دې کم مخشي قبله ته. آبادی چې جدارن او نحوی دیوالی او یا د دیوال په شان بل شي. داین الا عند البناء، دا استثناء امام بخاری رحمه الله ولی کوي حدیث کې خدا استثناء نشته چې رسته کم حدیث ذکر کړي. دا د کم ځای نه معلومه. غایت دو معناګانې دي، یوه حقیقی معنا ده او یوه مجازی معنا ده. حقیقی معنا دا ده غایت صحرا کې ټیټ زی ته وایي، کند یو خلق او دسماتی لورزی دی اطرافو کې خو به داسې وپخوا کندو له به خلق او دسماتی تتله. نو هغه مکان ته وایي چې زوړ په زوړي زوړن دي، دې ته غایت وایي. بیا مجازن غټ او دسماتی ته وایي، دا تسمیه د حال شو په اسم د محل سره. هلکه تاسو پې پوه شئ. نو دومره استعمال شو غایت په غټ او دسماتی کې چې هغه حقیقي معنا پرېښودله شو. نو حقیقي معنا ته حقیقت محجوره وایي. هلکه تاسو پې پوه شئ. او دې ته چې کوم دی غایت دې ته مجاز وایي، دا مجاز دی. نو امام بخاری رحمه الله پرواز خو ډېر اوچت دی، د شان ډېر اوچت دی. الا عند البناء دا استثناء د غایت او د حقیقی معنا په اعتبار سره کړی ده. حدیث کې هم د غایت لفظ راځي. قبله ته به مخ نه کیږي بغایتن، په پیزا کې په کندو کې او بولن په تشو امتیازو کې. الا عند البناء، مگر په بنا کې خیر دی، آبادی کې خیر دی. دا استثناء د غایت د حقیقی معنا نه ده. هلکه پې پوه شئ چې مکان دی. د استقبال او د استدبار مسله په ترمذی شریف کې تیره شوې ده او اختلاف د ائمو، دلته اعاده نه کوو. البته دومره وایي چې امام بخاري صرف د استقبال ذکر وکړي، استدبار یې ذکر نه کړ. نو شاید چې د ده منظوري نظر او د تخواخه د استقبال مسئله استدبار کې دی د هر طرف قائل دی. یو دویم اداره چې د تخصیص وکړه تر صحرا پورې، آبادی مستثنا کړه. نو د ده مذهب داره چې آبادی کې استقبال او استدبار جائز دی او په صحرا کې استقبال نه دی جائز او استدبار ته بالکل چې کوم دی التفات ونه کړه. وی قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زهري عن عطاء ابن یزید اللیثی ورپسې څه دي عن ابي ایوب الانصاری. ابو ایوب انصاری نه دا حدیث روایت کوي. ابو ایوب انصاری د رسول الله صلی الله علیه وسلم میزبان او عظیم شخصیت. خپل نوم خالد ابن زید دی. ابو ایوب باندې مشهور دی. بیبي د ام ایوب. دته دا سعادت حاصل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت اول شپې د په کور کې کړی. دا اعزاز بل صحابي ته نه دی حاصل. په آخر وخت کې د غزا او جهاد لاړه چې د دې نه بهترین عبادت بل نشته. یزید ابن معاویه د لښکر مشر و یزید او ګڼ صحابه پکې شامل و. یو پکې ابو ایوب انصاری و او د قسطنطنیې جهاد و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قسطنطنیې مجاهدینو ته بشارت ورکړی چې دا مغفور لهم دي، دوی ته خدای بخښنه کړې ده، دی به جنت ته ځي. یزید مشري کوله. خلک یزید له کافر وایي او لعنتونه پرې وایي، خطاګانې ترې شوي خو مسلمان دی او جنت ته به اخره کې ځي.
ځکه نبی علیه السلام د غزوه قسطنطنیه کې چې څوک شریک شوي دي هغوی ته د جنت بشارت ورکړی. ابو ایوب انصاري سخت مریض چې آخري وخت دی، مجاهدینو ته یې ویل چې تاسو کله جنگ کې شروع کوي زه مړ شم نو آخري ځای چې ستاسو یي د دې اسونو د خپو هغه ځای کې به ما دفن کوئ. نو جنګ هم کوي او د مړی هم روان کړی دی، آخري ځای کې چې کوم ځای برابر کوه د جنگ بند شو نو هغه ځای کې د قبر وکنسته او جنازه یې وکړه او دی یې دفن. هلکه تاسو پرې پوه شئ نو استانبول ورته اوس وایي، مخکې به ورته کتابونو کې قسطنطنیه ویل کېده، هلته د قبر دی ترکیه کې. علامه بدرالدین عینی عمدة القاری کې او ګڼو کتابونو شرح د امام بخاري د کتاب شارحینو لیکلي دي چې د قبر اوس هم معروف دی. خلق راځي او یستسقون فیسقون، د برکت دعا غواړي د قبر خواته چې خدای په مونږ باران وکړي نو خدای په باران کوي. هلکه تاسو پرې پوه شئ. د ده نه 150 احادیث روایت. ابو ایوب انصاری وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتى احدكم الغائط، چې کله راشي یو ستاسو دغه ته هغه ځای مکان ته چې کم پکې اودس ماتی، فلا یستقبل القبلة، قبلې ته دې مخه نه کوي، ولا یولیها، نه دې شا کوي، نه دې اړی دې قبلې ته ظهره شاته ده، بلکې څه دې وکړي شرقو او غربو، مشرق ته مخه کوي او یا مغرب ته مخه کوي. مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی. باب من تبرز علی لبنتین، باب د په بیان د هغې باندې چې څوک او دسماتي ته لاړ شي علی لبنتین، کینې او دسماتي ته په دوو خښتو. لبنه پخې کچې خښتې ته وایي او پخې ته آجر وایي. آجر من تبرز، من ذهب الی البراز، څوک چې او دسماتي ته لاړ شي وقعد علی لبنتین، او په دوو خښتو کینی. دعوه د باب څه ده؟ مقصد د امام بخاري دا دی چې دا ثابتوي چې اودسماتي له به په اوچت ځای کښېنې چې د انجاسو نه بچ شي، د څاڅکو د انجاسو نه بچ شي. په لبنتینو هم کښېناستی شي په خښتو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك ولا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ذلك. عبد الله بن عمر ویزی او ځلې وختم على ظهر بیتن، په شا د کور لنا زمونږ و، یعنې د حبسې کور و د بیبي. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجتي، بيت المقدس ته مخه و د حاجت دپاره کعبې ته شاوه. وقال لعلك من، وقال ابن عمر ویلې چاته ویلې؟ خپل شاګرد ته واسع ابن حبان ته، لعلك من الذين يصلون على اوراقهم، شاید چې ته د هغې خلکو نه یې چې هغه مونځ کوي په خپلو دغو باندې، ورنونو باندې. اوراق جمع د ورق ده، د ورون آخري حصې ته وایي چې کوناټي سره کومه جنګېدلې ده. مونږ تاسو چې کینو که نه دا خو د ورون هډوکې لګېدلی دی، هلته کوناټي سره لګېدلی، آخري هډوکي ته څه وایي؟ ورق وایي. گویا که ته د هغې خلکو نه یې چې خلاف سنت کار کوي، په سنتو نه پوهېږي، لکه څوک؟ لکه هغه خلک چې په ورنونو باندې سجدې کوي، مونځ په ورنونو کوي، سجده کې ورون لګوي. هلکه پرې پوه شئ. فقلت ما ورته لا ادري، زه خو نه پوهېږم والله په خدای قسم چې استقبال او استدبار کې کم سنت دی او کم نه دی سنت. قال مالک یعنی الذي يصلي، الذين يصلون على اوراقهم نسوک مراد دی. امام مالک وی الذي هغه سړی يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد، چې مونځ کوي او نه اوچتېږي د ځمکې نه او سجده کوي. وهو لاصق بالارض، او د ځمکې پسې نښتی یا سجدې نه راپاڅېږي او به د ځمکې نه نه راوچتېږي بېرته پرې ورشي، یا ته دا مراد دی. هلکه تاسو پرې پوه نه شئ.
نو دلته ګورئ فرایت رسول الله سام علی لبنتین نبی اسلام په دوه خښتو ناست او دسمات نو مناسبت د حدیث د باب سره واضح باب خروج النساء الى البراز باب د بیان د وتلو د خزو کې او دسمات دي دا براز ظهور ته وای او دسمات په وخت کې سره باروزی نو خزه بار وتلې شي او خزم بار وتلې شي ځکه په خوا خو لیټرینو دي کلو کم داسې و یاترا په کې بدا سیو کنه دا خدا لیټرینو نه کور کې خدا اوس جوړ شه د یاترا په کې به اوس دا خزه بوته مخصوص کور سره خوا کې به مخصوص زینو سړی به متل کند ته خزه به نږدې وتی الله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني بكير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصب وهي سعيد أفيح وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفنا بها سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البرازة اولنی حدیث د المؤمنین عائشہ رضی الله عنها دی هغه وی چې د نبی اسلام بیبیانی وی وتلې بد شپې اذا تبرزنا اذا خرجنا الى البراز چو دسماتی تبوتی الى المناسع میدانون لا مناسع وهي سعيد ابيع اغزمك د کلو زمک لبوتی وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم او عمر رضی اللہ عنہ بنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائل احجب نساءکا خزی پا پردہ کے کا یعنی چه حجاب را نازل شي نو ډیره بخی چې خزی دینه مخکې د خزو پرده نه وه فلم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعلو نبی اسلام به داسې نه کوه فخرجت سودة بنت زما سوده بنت زما د نبی اسلام بی بی وته زوج النبی صلی الله علیه وسلم لیلة من الليالي عشان وكانت امرأة طويلة وبدا خزوه فنادا عمر الا قد عرفناك يا سودا مونږ په جندل خزي خو تیارې کې وته کنه دایو په چاندا دا आवाज ورته زکو که حرسن على ان ينزل الحجاب دا عمر حرس ډېر مینه و چې حجاب نازل شي فانزل الله الحجاب خدای حجاب نازل دې حدیث نه معلومه شو چې خزي بار وته شي بي قال حدثنا ابو سمان هشام بن عروة نبي عن عائشة عن النبي صلى قال قد اذن لكن خزت نبی علیہ السلام ایتاس ته اجازت شوه ان تخرجن فی حاجتکن حاجت نس مراد قال هشام ابن عروة یعنی البرازه او دسمات ته مراد دی باب التبرز فی البیوت باب د بیان او دسماتی کولو کې بکورونو کې تبرز الذهاب الى البراز او دسماتی تتلل بالبیوت کورونو کې جائز دي الکه آداب دي او مطلب داوی د باب جواز د دې کارونو دی مخ کې داوا چې بار وتل خزل جایز دي دلته وای کور کې ضرورت پورا کولم جایز به قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت عن زهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة دا حدیث ګره مخکې باب کې تیر شه کنه او دلته ته سالته ته شی ثابتاو براز ناس تبرز علی لبنتين الته ناس لبنتين ثابته کا او دلته چې نبی رسول الله کور په بره چته او دسماته او نو دای ثابته کړ چې کور کې سړی او دسماته و الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على اثار بيتنا فرايت رسول الله قائدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس باب الاستنجاء بالماء باب د بیان د استنجا په وبو ولوټو خو استنجا مسنون ده او به صفای په لوټو راشي او بیا وروسته وبم استعمال شي نه دا جایز دی بلکې بهترین عمل دی اگر چې په لوټو باندې هم کافی ده چې سره ځان کا صفاک قال حدثنا ابو الوليد هشام
قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيب وانا وغلام معنا اداوة من ماء نبی ځان بچ حاجت ته وته زبراتم او یو الک به مونږ سره اداوتن مونږ سره یو لوخه و اداوتن د سرمنې لوخي ته وای چې سرمنې لوخه و من مایندو بو یعنی یستنجی به نبی ځان به استنجا کول نو ګور دین استنجا بالما ثابت الله باب د بیان دا چا کې چې د سر اوبو بار کړی شي له طهوري اوبو ور سره ویوړې شي دا د استفا زیو لوټه دی ور سره روانه کړی هغه ځایلا وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النالین ابو الدرداء ویل پتا څه کې صاحب النالین نشته ابن مسعود خی چې نبی علیہ السلام سره پانی ګرځولې والطهور صاحب الطهور سره نشته چې نبی علیہ السلام سره د صوبه ګرځولې ول وی ساده او صاحب ول ساده نشته چې نبی علیہ السلام سره بالغ ګرځاو ابن مسعود ته صاحب الطهور ویلي ځکه چې وبه به ګرځولې نو وبه چا سره وړل دا جایز دي واه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته فبيته انا وغلام منا معنا اداوة من ماء من ته به د اوبو لوښی او مخکې تېر شو الله باب د په بیان د وړلو د نیزه کې د اوبو سره په استنجا کې په استنجا کې چې اوبه وړې او عنزه ور سره ویسي عنزه د امسانه غټه ده لکه امسا نه ده که دې نه لږه غټه ده بل سر کې کونډه ده د اوسپنې چې به ځمکه خښېږي تېره دا ځکه که چېرته ضرورت شي نو هغه امسا به خښه کړي او څادر به واچي او شاله به استنجا وکړي دا هم جایز دي الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه زاو غلام دا یو حدیث ته ګورې څومره مسلې ته ثابتای زاو غلام به موږ ځان سره لوښی وړو د اوبو او عنزه به مړه یستنجي بالماء استنجا وکړو تابع النصر و شعزان عن شعبه په دې کې خو د شعبه شاګرد څوک دی محمد ابن جعفر داغه مطابقت کړی دی نصر او شعزان العنزه عصا علیه زج هغه امسا ته چې کونډي پټي باب النهي عن الاستنجاء بالیمین بل ادب ذکر کوي باب د بیان د منع کې د استنجاء بالیمین په خلاف به استنجاء نه کوي چپ لاس باندې وکړه الله قال حدثنا معاذ بن فزارة قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ستره بيمينه ولا يتمسح بيمينه چوبس کی تاسو یو نو ساده ناخلی بلوغ کې پوزې نه پکې سپې نه وځي او چې کله لاړ شي خلا ته نه بلا يمس ذکره بيمينه خپل اندام مخصوصه دی په خلاص باندې نه خلاص دی ورسره نه لګي او ولا يتمسح بيمينه او استنجا دې نه کوي په خلاص باندې نو استنجا په خلاص نه معنا راغلی دا ځکه خلاص د خو کارونو لپاره دی او چپ لاس د ګنده کا سيزونو لپاره دی الله ندی نیسی اندام مخصوصه په خلاص چې کله امتیاز کوي الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء باب الاستنجاء بالحجاره باب د بیان د استنجاء پکانو استنجاء جائز ده او اکتفاء بالحجاره جائز ده بغیر د اوبو نه چې صفای خراش الله وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي وكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغي لي احجارا استنفس بها او قال نحوه ولا تاتني بعزم ولا روس فاتيت باحجار بطرف ثيابي ووضعتها الى جنبي وارست عنه فلما فزع اتبعه بهن باب لا يستنجى ابو هريره نو پر ویسه نبی اسلام پس شات روان مو ده حاجت تا تو وکانه لا تبر د قتلنا پدناوتن وقال ابغني احجارا کانی راوړه استنفذو به استنفذو دا نه پزنه ده چې زه صفایو کم به ها پدې او نه وو
ولا تاتینی بعزمن او اډوکه مناوړه ولا روسن او خرشان فاتیت باحجار بطرف ثيابي کپړو په یو حصہ کې منی وی په وزات نه وارست انه فلما قضا اتبعه بهن لټونو کده بهن د دې کانو استعمال وکړه ګور استنجا بالحجاره ثابت شه ما بلا استنجی بروسن خرشان او باچوچی باغی بلغنه کوي استنجا نه کوي الله قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير بن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار ووجدت حجرين والتمست الثالثه فلم اجد فاخذت روسه فاتيت بها فاخذ الحجرين والقى الروسه وقال هذا رجس وقال ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن ابن الاسود د پلار نه وغد عبد الله ابن مسعود نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اتن نبی صلی الله علیه وسلم الغایت نبی علیہ السلام پټو د سماتی تلاړ فامرنی ان اتیو بثلاثه ما ته امر وکړ چې درې کانی وېسم وجدت حجرين والتمست الثالثه فلما جدري مې پیدا نکړ فاخذت روسه خرشي میرا واخذت پاته فاخذل حجرين والقروسه خرشي گزار پدو چې صفای راشي دریم تاجت نشته دا زمنګ مذهب د تسلیث زمنګ پنځ مستحب ده انقا واجب ده ترمذی کې تیر شي وکړه وقال هذا ركس دا پلیتی دا وقال ابراهيم بن يوسف نبي نبي صاحب حدثني عبد الرحمن دا بل سند ذکر باب الوضو مرتن یو زل او دس یو زل او دس جائز ده الکه یو زل او دس هم جائز ده دا مسله مخکې باب کتاب په ابتدا کې تیر شو الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توسط النبي مرة دا فرض دی وایا باب الوضوء مرتين وبه قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال اخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توسع مرتين توزع معنا اندامنا داوداسي وينزل بدل الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القيسي قال حدثني ابراهيم بن صابر عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا باناء فافرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم ادخل يمينه بالاناء فمسمن واستنصر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 مرار ثم مسح براسه ثم غسل رجليه 3 مرار الى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توسع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم چې دا شان او د سکو به 2 رکعات منځو کو ځان سره به خبره ونه کړی ځان سره خو څوک په مانځه کې خبرې نه کوي کړه معنا دا چې زړه کې خیالات پاسه درانه لا غفر له ما تقدم من مکه ګناونه بول ټول مام شوای او دا ابراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توسع عثمان قال انا احدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوسع رجل فيحسن وضوءا ويصلي الصلاة الا غفر له او داس نه کوي چې سړی چې خسته او داس کې او منځو کې مگر بخنه بخیدله ما بینه هو بعد الصلاه حتى يصلي ما بین د دا د مانځ کې څومره ګناهونه دي تر دې چې منځ کې قال عروه الايه آیت عروه ولستا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم آیت ولستا چې عثمان ویلي ک آیت نه وینو ما دا حدیث نه بیانو آیت کې کتمان علم بارک وحید راغله ده نو زه دا حدیث ځکه بیانوم چې کتمان علم رانش واه باب الاستنصار درې ځله راغی ګوره دی حدیث د درې ځله نه زیادت دا بیان ده جائز الله باب الاستنصار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس استنصار پاودا سکه پوزه سوناول پوزه وینځل استنصار ذکر کړی دی عثمان رضی الله عنه عبد الله ابن زید رضی الله عنه ابن عباس عن نبی صلی الله علیه وسلم دا تاریخ ذکر کې چې د صحابه او مروی دی دوی نه چې کوم روایتونه دی هغه د شرط برابر نه نو سندن ذکر نکړه الله
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توسع فليستنصر ومن استجمر چا 1400 کنه پوزه دي سن کې او چې څوک استنجا بالاحجار کین پل یوتر طاق دی استعمال کی پل یوتر درې کان من استجمر پل یوتر یو غیر مقلد و استنجا کړو بیا راغله پوتر و درېدل چا ورته ولې چې حدیث کې راغلی دی چې من استجمر پل یوتر بیا دی وتر وکي څوک چې استنجا وکي نو پل یوتر بیا دی وتر وکي پل یوتر دا معنا نه چې وتر دی وکي پل یوتر معنا درې کانی دی استعمال کی الکه په پوښتنه باب الاستجمار وترن باب د بیان د استعمال د کانو په استنجا کې وترن طاق وای قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل بانفه ماء ثم ليستنصر ومن استدبر فليوتر او پوزه کې دی او په واچ ثم ليستنصر بیا د پوزه سون کې استنصار سونول ته وای او چې څوک استنجا بالاحجار کوي پر یو تیر وای زست قضا حدک من نوم پر یغسل یده قبل ان يدخلها فی وضوء دا او د صبح کې چې لاس دنا کې اینا مخ کې وځه وینځه فین حدکم لا یدری یو تاسو نه پویږئ نه باتت یده چې شپه لاس چرته تیر کړ باب غسل الرجلین ولا يمسح على القدمين دې باب کې بچیاګان رد کړي باب د بیان د دې کې چې په اودس کې بخپی وینځي پخپو به مسا نه کوي چیاګان خپې نه وینځي پخپو مسا کوي دا نه ده جایزه غسل د رجلان فاغسلوا وجوهکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین خپې وینځي الله قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عمارة عن ابي بشر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوسل ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوتي ويل للأعقاب من النار مرتين افسوس ته پوند ته دونه دوا ځله درې ځله دا وی افسوس ته پوند لول ځکه پوندې سمې نه ویلم دې کړي نو لم دې کولی ضروری دي نو کم سے کم کنه ویلم دې نو مسه خوشوي وکړه ته مسه په قدر خوان لم دې شوی نو بیا ویل للعقاب ولی وی نو معلومه شو چې مسه نه ده جایزه باب المزمزه بالوضو باب د بیان د خلی وینځلو په اوداس کې قال ابن عباس و عبد الله بن زید نبی صلی الله علیه وسلم دي صحابه تاریخ ذکر چې دي کم حدیث ویل هغه د شرایط برابر نه الله قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناء فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمزمز واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح براسه ثم غسل كل رجلين 3 ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا وقال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه مناسبت د حدیث د باب سره پدې کې چې ثم تمزمز واستنشق او باب کې مزمزه ذکر باب غسل العقاب باب د بیان د وینځلو د پوندو کې پوندې بخي وینځي وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم ابن سیرین به د غتمای ځای وینځي غتمای به چولې وا ابه او خزه ذات توازه 14 به کو دا غی لاندې ځای به وینځه الله قال حدثنا ادم بن ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره وكان يمر بنا والناس يتوسلون من المطهرة فقال اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار باب غسل الرجلين في النارين ولا يمسح على النعلين پی بوینځي په نالین په پڼو کې ولا يمسح على النعلين په پڼو باندې غنه کوي یعنی پڼي چولې دا ما چې په کې درنه نه وینځي ما چا پڼي چولې دی هغه باندې د خو وینځل دي مسا پیناشتا ولې ځکه مسا په دې سکه کې چې دا ګټ کې پکې پټي او پانی خود سی پانی ملیدلی دی اے پانی دم رہی دس سے ندائی را تیری شوی او دا سکے دسی تیری کتلیم دکر نو آغی کے مسا نشتا آغی کے بغسل کے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايت قد تصنع 4 لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هي ابن جريج قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيه
يمانين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالسفرة ورأيتك إذا قلت بمكة على الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التربية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوزع فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. دا ابن جریج دا عبدالله ابن عمر ته وی یا عبد الرحمن رایتو که تسنا واربان زتا ګورم چې ته څلور کارونه کې لما را حدا من اصحابک یصنعها ستا مرګری مې هیڅوک صحابه نه دي چې دا څلور کارونه کوي. قال وما هي ابن جریج ابن جریج دا څلور کارونه کم دي؟ قال رایتک زتاوینم لا تمس من الارکان الا الیمانین ارکان اربعون تلاس نه لګي مگر د دو یمانینو سره رکن یمانی او رکن شامی. بل ورایتو کتلبس النعال السبتیه زتا ګورم چې ته داسې پڼې اچې السبتیه چې هغه د ویښتو نه صفا دي. سبتیه څه ته وایي چې ویښته پکې نه وي، پڼې د څرمنې نه جوړې دي او څرمنې نه دغه لرې شوي ویښته. دوه درېیم ورایتو که تصبغ بالصفرة تاوینمه چې ته ږیره رنګ کې په زیړ رنګ. ورایتو که اذا كنت بمکه زه تا ګورم چې ته کله په مکه کې احل الناس اذا رأوا الهلال خلک آواز اوچت کړي چې کله میاشت ګوري. ولم تحل انت حتی کان یوم الترویه تر دې چې اتمه ورځ چې د ذوالحجې د نور ورځو ته دومره اهمیت نه ورکړي، اتمې ورځې له ورکړي. یوم الترویه د عرفات نه مخکې ورځې ته وایي یوم عرفې نه. قال عبد الله ورته وی اما الارکان فإني لم أرى رسول الله صلی الله علیه وسلم یمس الا الیمانین ما نبی علیہ السلام نه دی لګېدلی دی چې لاس ولګوي مګر د دې دوو سره. او نعال سبتیه فإني رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم یلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوزع بها فإني أحب أن ألبسها. واما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يصبغ بها. نبی علیہ السلام رنګ نه دی استعمال کړی، خدا ویښته یو څو سپین او زیړ رنګ یو خلکو له بده څه ښکارېده چې دا یې رنګین کړي دي، کنې رنګ یې نه دی استعمال کړی ځکه ږیره کې سپین ویښته ډېر نه و. فإني أحب أن أصبغ بها. واما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلی الله علیه وسلم يحل رفع د صوب بالتلبیه نه کوله د ذوالحجې په اوله حتی تنبعث به راحلته تر دې پورې چې شروع به کړه په افعالو د حج حتی تنبعث به تر دې چې لیږل به وکړه په ده باندې راحلته راحلې بارګیر ده معنا دا ده چې د حج ارکان به شروع کړو نو بیا به اله احلال کاو. شروع به چې په افعالو د حج کې نه وه شوې د هغې پورې به احلال نه کوو ځکه زه دا کار کوم. مناسبت د حدیث د باب سره په دې ځای کې دی ګورئ چې نبی علیه السلام به نعال اچول التي ليس فيها شعر ويتوزع فيها اودس به پکې کاو. نو اودس خو دې ته وایي چې خپې م وینځي نو په نعالو کې به خپې وینځلې. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شي. باب التیمن فی الوضوء والغسل باب د په بیان د ښي طرف نه شروع کول په اوداسه او غسل کې. تیمن په ټولو کارونو کې د نبي علیه السلام خو بالخصوص په غسل او اوداسه کې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد بن ناصر بن سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنتي ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي يعجبه التيمم كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي کریم صلی الله علیه وسلم يعجبه التيمم خوشالاو دلرا تیمن خی طرف نه شروع کولو فی تناوله و ترجله په پڼو اچولو کې او په ویښتو ګمنځولو کې و طهوري په اوداسه کې او پیشانه کله په ټولو کارونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
تیمن خوخو نو باب کم داو چې تیمن به په اوداسه او په غسل کې کې درود شریف اللهم صل علی سیدنا